څنګه راواړولې د دې دین لارې نه د جهالت لارې ته ها ها زه د شیطان کشر ور یم ته مشر ور یم زه د فرعون خپل یم ته د شیطان زه د فرعون خپل یم. په دغه الفاظو باندې توبه وباسه. انتهایی نازک الفاظ دي استعمال کړي دي ځان ته د یو لوی کافر نسبت کول چې زه دا یم، نو یقینا دا انسان دپاره د خسران او غټه د تاوان خبره. ونصلي علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمو کتونکو، د څو ورځو نه په سوشل میډیا باندې د شهسوار بای متعلق داسې خبر چلیږي او داسې کلیپونه بعضې مخې ته راځي چې په هغه باندې د دې نه مخکې موږ یو ویډیو پیغام شهسوار صاحب ته ورکړی و، خو په دغه تسلسل کې د شهسوار بای یو کلیپ بل داسې مخې ته راغلی. په دې ویډیو کې به هم تاسو ته په نظر راځي او تاسو به ووینئ. انشاءالله موږ به درته وچلو. په دې ویډیو کې شهسوار بای وایي هغه د دې خپلو ناامیدو یا نور د هغه کوم وجوهات چې تېره ویډیو کې موږ تفصیل سره په هغه خبره کړې وه، به هر کیف هغه نورو خبرو ته نه ځو، خو داسې یو انتهایي سنګین او یو بېوقوفانه لهجه هغه استعمال کړې ده. هغه په یو ویډیو کې بل یو موصوف د هغه سره لګېدی او دا ورته وایي چې زه شیطان کردار ادا کوم، ته مې له دغه فیډ نه راوویستلې او فلا فلا جګې ته مې ستا انتقال وکړو، ته مې راوستلې. نو شهسوار بای ورته وایي چې شیطان نه، زه فرعون یم. العیاذ بالله. فرعون هر هغه ظالم ته ویلی شي نن سبا دور کې بلکې د تېرې زمانې چې کوم جبابره او ظالم حکمران به و، بلکې عموما دا حکمرانانو ته فرعون ویلی شو، خو مشهور چې کوم فرعون و نو هغه انتهایي ظالم او ډېر بدکرداره انسان پاتې شوی او تېر شوی دی. به هر کیف نن سبا چې څوک هم ظلم کوي، څوک داسې یو حرکت کوي چې هغه انتهایي ناپسندیده عمل وي د اسلامي معاشرې تحت، نو هغه ته د فرعون نسبت کولی شي د غصې او د قهر په ټیم کې. شهسوار بای دغه الفاظ وایي، الله دې معافي وکړي چې زه شیطان نه بلکې زه فرعون یم. فرعون داسې الفاظ د هغه دي. نو شهسوار بای ته زه یو پیغام دوباره بیا ریکارډ کوم چې یقینا په تا باندې به څه مجبورۍ هم وي یا ستا به چا دوباره ذهن سازي کړي وي دغه فیلډ طرف ته، خو ته هغه ټیم او هغه وخت ځان ته رایاد کړه چې په کم ټیم کې الله تر دغه ګندګۍ د دغه فحش میدان نه راوویستې او داسې یو د نیکانو، د صلحاو، د طلباو، د علماو، د پیرانو په صحبت کې ستا نصیب وشو. هغه ټیم ځان ته رایاد کړه او بیا په دغه ټیم کې چې تا ته کوم سکون او کوم احساس شوی هغه فیلینګ هم لږ وکړه ځان ته، هغه احساسات هم لږ رایاد کړه ځان ته چې کوم احساس تا ته شوی او کوم فیلینګ تا ته شوی چې په دغه ټیم کې ستا په ژوند کې څومره سکون راغلی و. او تېره ویډیو کې ما تا ته ویلي چې څوک الله ته خوښ وي، که یقینا په تا دغه حالت راغلی وي ته چې کوم بیانې عموما، نو څوک هم چې الله ته خوښ وي په هغه باندې امتحانات راولي او دا د هغه لپاره د خیر ذریعه وي، بلکې انسان ته پکار وي چې په هغه باندې صبر وکړي. نو شهسوار بای کوم الفاظ چې تا استعمال کړي دي دا الفاظ په دې باندې کل عام معافي وغواړه. واپس ته موږ دعوت درکو د دغه فحش، د دغه میدان، د دغه سنګینګ دغه لاره نور مه اختیاروه. انشاءالله خیر به دې په دې کې وي. دې نه مخکې هم تا یو ځل داسې دغه کړی وه، حرکت کړی و، ته به بیا داسې متنازع وګرځې چې کوم نیکان اولیا او علما دي هغوی به هم تا ته هغسې توجه بیا نه درکوي، ځکه چې ستا هغه د ماضي کردار کله یو طرف ته یا کله بل طرف ته دا به انتهایي ستا لپاره نقصان ده شي او ستا چې کوم خپل فیلډ دی هغه کې به هم په تا باندې څوک اعتماد نه کوي، څوک به در باندې باور او بروسه نه کوي. نو لهذا زه یو ځل بیا دعوت در کوم چې شهسوار بای راشه واپس خپل دعوت و تبلیغ د دین خدمت کوه
څه زده که څه دې زده وي هغه نورو ته وښایه وګرځه د الله تعالی په لاره کې وګرځه د نیکانو صلحاو صحبت دوباره اختیار کا انشاءالله الله تعالی به ستا دغه پریشانۍ هم ختمې کړي او ستا چې کوم تکلیف دی دا به هم الله تعالی ختم کړي کم چې ته ذهني تکلیف کې مبتلا یې د کم ټینشن شکار یې الله تعالی به دې دغه هم ختم کړي خو بیا راته یو ځل ویم په دغه الفاظو باندې توبه وباسه انتهایی نازک الفاظ دې استعمال کړي دي ځان ته د یو لوی کافر نسبت کول چې زه دا یم نو یقینا دا انسان دپاره د خسران او غټه د تاوان خبره ده نو مونږه په کار دی مونږ له چې د شهسوار بهي عوامو ته ویم چې هغوی حوصله شکني نه کوو بلکې د هغوی ته درخواست وکړو او هغوی له حوصله ورکړو چې هغه واپس راشي او په دې خپل دیني محفلونو کې واپس پاتې شي انشاءالله په دې کې به د هغه هم فایده وي زموږ ستاسو ټول به فایده وي الله دې فی د عمل کولو توفیق راکړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته